نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. د رمضان بختاوره میاشت تیره شوله. قرآن کریم کې د کوم آیات کې چې د رمضان د فرض کېدو تذکره الله رب العزت کړی و، په هغې کې الله رب العزت فرمایي چې ای مؤمنانو په تاسو مې درجې داسې فرض کړي دي لکه په مخکینو مې فرض کړي وې. نو کسان در خلکو د ذهن نه دا خبره وبوسي چې ته دا ما ویه چې یاره درجه مشکل کار دی و دا صرف په مو فرض دی. مخکینو خلکو درجې دا شونتې نیولي دي. و بیا الله رب العزت د درجې مقصد ذکر کولو لعلکم تتقون، دغه دپاره چې ته تقواداره شې، دغه دپاره چې ته پرهیزګاره شې، د دې درجې مقصد ذکر کړی و. او بیا درجې د دغه مقصد تفسیر مو کړی و چې کم از کم رژه تېرېږي چې انسان خپل د تېرو 11 میاشتو مکمل ګناهونه پرېښي وي، که دته عادتي نه وي منې شوی، خو کم از کم د رژې د وجې خو چې پرېښي وي و توبه یې ترې وښکلي وي، د هغې نه پس که ته بیا کېدل د هغې دپاره بیا دی څه طریقه وکړي، خو د تېر کلونو والا خو چې ختم کړي. علما د تقوا ټکي معنا او مقصد ذکر کوي. الله یراکا مولاکا حیث ینهاکا. تقوا او پرهیزګاري دغې ته وي چې ته په هغه کې خدای ونه کسي چې د کوم ځای نه یې منع کړی یې، او د کوم کار نه چې درته خدای وي یا د کوم ځای نه درته وي چې بیره لاړ شه، نو چې ته هلته کې حاضري لګوې او ته په هغه ځای کې موجوده وې. د عمر رضی الله عنه باره کې روڅي چې هغه وارث د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه، و دا یو داسې سړی و، داسې صحابي و چې دا د مخکینیو کتابونو معلم و، مخکینیو کتابونو باندې هم پیدا، تورات و انجیل باندې هم. عمر رضی الله عنه ته پوښتنه کوله چې تقوا او پرهیزګاري څه شي ته وي. موږ خو چې د تقوا ټکی او د ونو ذهن له همداسې بس یو سړی راشي چې سپینې جامې او اوږده ږیره او تسبیح په لاس کې و، لکه چې بس شکل هر څه برابر وي. نو عمر رضی الله عنه ته ویل چې د تقوا او پرهیزګاري څه شي ته وي، پرهیزګاره انسان چا ته وي. ابی ابن کعب رضی الله عنه ته فرمایي چې په یوه خارداره او په داسې لیاره باندې چې پاکې ازغي ډېر زیات وي، غنې پکې وي، هغه مخان دغه مخامینځ کې نری غوندې لیاره وي. په داسې لیاره چې ته تېر شوی یې، نو عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې یې پیتلی یم په لیارو. صحابي ته وي چې تو کله په دا لیاره به تېرېدې تو به څه کولو؟ هغه ورته ویل چې په دا لیاره به تېرېدم، د پښو مې به ډېر خیال ساته چې یاره په ازغیو کېندم پښه مې لوړ نه شي. جمعې مې به کوشش کولی چې راټولولې مې به، و که وبه نخطې ما مې به په طریقه را بیلولې، ځکه چې جک مې ورکړی وای، جمعې مې په پرېښلېدې.
باید داسې په ځون سوتنه طریقه باندې به د غلیارې نه سر وتم. ابی ابن کعب رضی الله عنه ته فرمایي چې تقوا او پرهیزګاري بس مندخشی ته وي. د طور پیدایش نه تو تا مرگ پیره تو چی تا قدم گده چی تا اندرون میده چا سنی اوزه کهگه خوم خوب پیو غلطی که پیو گناه که ده اگر نرسی رونسی بده کلا بده د زن خلکو طولوکات و ملګرتي اخلاقو لا نقصان نسوي د زن خلکو دغه بده اخلاقو لا نقصان نسوي د زن خلکو ملګرتي بده طولوکات ولا معاملات ولا مړي ژوندي لا او عبادتونو باندې په نورو داسې د دنیا په ژوند باندې به اثر کوي چې هغې نه به تو تعالی ویلي چې ورکه داسې ما کوه په دغو خلکو سم ملګرتیا به تو دغو شیونو له جوړوي. نو کسان ته عمر رضی الله عنه له په مقصد ورکوه چې لکه په دا لیاره تېرېدل د تو مجبوري دو تیرهگی په باندې خو دغو نقصوني شیونو از غونه وسازون سوتی جمعه وساسوتی دا شونته په دنیا کې ژوند او په دنیا کې به د خلکو سره ژوند دا به اسم وسکوي خو ته به دومره ژوند وسکوي چې صرف ضرورت پکې پوره کیږي او چې د خلکو د اخلاقو د غوره غلطونو ته متاثره کیږي نه په باندې عادتي کیږي نه. علماء مثال ذکر کوي بل چې لکه څرنګه کشتی د په اوبو باندې روانه وي و دا کشتی د په اوبو کې وي د اوبه په کشتی کې نه وي او په دا کشتی کې څوک هم نوس وي عام رغرموټ وي او دا کشتی په خپله باندې خپل منزل مقصود لا راسي او ترې راواپس کېږي راسي او ترې راواپس کېږي دا شونتې د دنیا که انسان د دنیا زړه له ننوستله نو ویله چې د انسان به تبو کېږي د دغه انسان په زړه کې چې څه وي به تبو کېږي خو که دغه انسان د دنیا استعمال صرف ته دومره حده پرې کولو لکه انسان کشتی په اوبو باندې چلوي دا ژوند یې صرف د دنیا په د ورځو کې روان کړی و زندگی کې روانه کړې وه نو د انسان به د هر قسم ګناهونو نه منې کېږي او وي چې دا کشتی کسب په څومره اوبو باندې روانه وي هیڅ نقصان ویله نه ورکوي خو که دغه سمندر د اوبو نیمه نه چې بیخي هغه ذره مه یې سره واخلې او به د کشتی کې واچوې د اوبه دا کشتی د هغې څه ډوبېږي هغه ناس وسواره خلک په هغې کې تبو کېږي مړه کېږي وسه دا شونتې دنیا دا ګرځه پکې الول آرامو ته کسه هیڅ اندته نه وي خو که نه دا تمیز د وخت کاله یو ځل د دا دنیا زړه له کوزه شوله بس لوړله چې هر څومره غټ سړی وي تباه شول. مخکینو خلکو به جوبونه به دا ټټر باندې جوړول یو قسم ته به مقصد دا ورکوه چې دنیا د زړه نه بهر خوند کوي نه خوند نه کوي نه به د زړه نه باسي. علماء لیکي من نظر الى دنیا نظر الحب اخرج الله من قلبه نور الیقین والزهد. کوم انسان چې دنیا له د مینې محبت په نظیر باندې کسي دنیا له خپل مقصد وي د دغه انسان د زړه نه به الله رب العزت د یقین او د زهد او د پرهیزګارۍ چې کومه رڼا ده به وباسي بس دنیا به رسوي طلوکات به رسوي هر څه به وي خو که چې ته لږ کخ پختی ور بدل که نه سیاله به د باندې وي به چې د چی وشو. دا اوس د رژا کې دا مشران چې کوم مو همزولي دي دا ټول دا سوشل میډیا استعمالوي یو سړي ویډیو کړې وه چې بریتو غوندې کړی ویلي چې زه په خپله په آرمي کې وم او په توسې باندې د رژې نه پس داسې اپریشن راونې دي چې پښتنو نسلونه به هم ختم کړي او پرېږدي نه مړه خلکو له ټیکاله چې تا خوان ورکوه چې تا بو شولو غارق شولو خلا برشه هغه منګلباغ امیر سي ویلو چې اسخي وله منډه پاتې ده خلکو ویل چې اسخي منډه راورسېده بس داره چې کله د الله سره څوره تعلق کمزوری وي ته به هره د دنیا و د دنیادارو د خلکو د روب داب او د دوړه د باب نه ډورېږي که ډېر څه په مو باندې څوک وکړي خوب یې وژني خو په مرګ ور ختم وکړي چې مو ښه و مړه شو
بس مو وګټله او د مو ښځې بچي هغو به خپل کار دی بس چې څنګه وخت تېروي دي اوس د مرګ پاس خو یې زه نه یم ذمهوار که روپسې هم مړه شول بس هغو هم وګټله. نو علما فرمایي چې دنیو ته ګاټه که کله داره دنیو یو انسان ګټله لکه څومره د ورته ضرورت دی لکه د انسان د کلي خرچه ده 10,000 روپۍ و دا انسان په میاشت کې 10,000 روپۍ لکه ښې ښکلې برابروي نو دغه انسان خو غټه مجاهده شروع کړې ده او ډېر بهترین کار یې شروع کړی خو که د یو انسان د کلي خرچه وه 10,000 او د دا کوشش کولو چې زه 45,000 روپۍ وګټم و زه 50,000 وګټم بیا نو بیا علما فرمایي چې کله د انسان څومره ضرورت وي څومره خرچې وي او د هغې نه د زیاتې د ګټې کوشش دی کوي او په زړه کې وي صدیوه اراده وي چې زه به په د زیاتي پیسو د هغو خلکو مدد کوم که نه چې هغه مجبوره وي هغو ضرورت وي ویلی چې د زیاتي پیسو کومې منډې دی وهي که نه دا دنیا نه ده بلکې د دین دی او دغه له په لار وي زه ثواب ورکوي. اول سړی ځان په خپله ښه کړي بیا د هغې نه پاس په د نورو سره منډې وهي نو که یې سړی د زیاتي دنیا منډې وهي هم په هغې کې نیتونه ښه کړي. ریاض الصالحین کې احادیث دي خلاصه یې داسې ده چې که څه انسان هسم لګېدم دغه لپاره وي چې زه مزدوري کوم و د ما د مزدورۍ د وجې نه د ما ښځو بچو له سهولت شي هغو تربیت په صحیح طریقه وشي ښځې خپل عبادتونه په ساتر او په پرده کې نه کوي مو بچي دي هغو تربیت ښه وشي لمنځونه اودسونه سبق یې زده شي دا د مو دپاره داسې به وي سباله لکه یوه صدقه مو به نه وو دا به راپسې وي نو ویلې چې صرف سړی د مزدورۍ لپاره دا نیت وکړي چېرې د دغو په ما باندې حق دی او د ما د وجې نه چې دی عبادتونه وکړي او دین زده کړي نو وی چې دغه انسان هسې مزدوري هر سړی دغه لپاره کوي چې یاره زه یې پلار یم زه یې مشر یم نو څوک یې ورته وګټي خو ته وایې څه سوایي د ثوابونو نیت وکړه نو په دغو پیسې په دا ګټه باندې الله رب عزت والا ډبل ثواب درکوي. د علي رضی الله عنه نه چا پوښتنه وکړه چې تقوا او پرهیزګوري څه شي ته وي علي رضی الله عنه ورته ویلي وو چې څلورو خبرو ته تقوا او پرهیزګوري ویلی شي یو دا دی چې د الله رب العزت ډور همیشه لپاره په خپل زړه کې سوته وګوره یو ډور داسې وي د ځینو شیونو چې کله ته د هغه نه ډورېږې نو د هغه مینه محبت بیا د تو په زړه کې نه وي لکه موږ سپي نه ډورېږو ټوپک تومچې نه ډورېږو لړم انګور نه ډورېږو خو د دغو شیونو سره مو مینه محبت نه وي سړی د استاد نه ډورېږي د مشر نه ډورېږي یا د الله رب عزت نه مو ډورېږو نو ډور هم یې څه وي خو په زړه کې مې څه مینه محبت هم وي مینه محبت هم یې څه وي نو د الله رب العزت نه چې کوم ډور پکار دی هغه دغه دی چې ته ډورېږې هم او بل مخله یې د الله نه ډور هم وي و د الله نه به ډور دی چې سوتو نو کم از کم په غټ هسته به وي ډور به ترې دغې سوتې چې که ما داسې کار وکړه چې الله رو نه پې خفه کېده چې د الله رب العزت په شانتې ذات د ما نه خفه شي واره ما د لاسه ووځي ښه زه به کوم چې زه خو غر کو ته باش کړم زه الله خفګان له نه ورکوم الله زه ځان نه نشم خفه کولی دا ډور دی چې تل په زړه کې وي. الله رب العزت مثال ذکر کوي والذین آمنوا اشد حبا لله چې کوم خال په الله په صحیح طریقه ایمان سوتی هغه به د الله رب عزت سب صحیح طریقه مینه محبت سوتی او په صحیح طریقه مینه محبت د الله دار چې همیشه لپاره تو په زړه کې چې کلم ته کوم یو اعمال او نه کله حرکت کوي دا خبره د په ذهن کې وي چې نه په دا کار د مونږ الله خفه نشي نو یو دار چې د الله ډور به په خپل زړه کې سوتی و دویم علی رضی الله عنه فرمایي چې په قرآن به د اعمال وي دا قرآن به د تو رهنما وي کومه مساله تو ته روپېښېږي ته به د ټولو نه اول هغه په قرآن کې لټوې ډېرې مثالې شته دی بې انتها زیاتې مثالې شته دی چې که حدیث و نور کتابونه پسې موږ سره نه لټوو دا قرآن وکولو کو پاکې موږ ته شته دی خو چې قرآن نخلو نه او علما فرمایي که نه چې
قرآن کریم د انسان زړه کلووي خو د غیر پره د قرآن کلوول ضروري دي چاته واخلې. و درېیمه طریقه علی رضی الله عنه ښوي چې کوم شی تعالی الله رب العزت درکړی دی په هغه باندې خوشحال وه، صبر پې باندې کوه. علما لیکي چې ډېر ځلې د انسان ساده سې کار وشي چې دغه له الله رب العزت څه ورکړي وي که نه نو دی په هغه باندې خوشحال نه وي، خفه په باندې وي چې دا لږ دي، حالانکې دغه انسان له چې الله څه ورکړي دي ډېر خال د دغې زندګۍ مرمون نه کوي. توله چې کومه زندګي الله درکړې ده او ته پې د الله نه خفه یې. ډېر خلک داسې وي چې د تورې زندګۍ ارمان کوي چې پلاني خو مړه مازې وکړې چې همو داسې ژوند وایم. نو چې څه د الله رب العزت درکړي دي په هغې باندې به صبر کوې و دا یقین به ساتې چې یو شاید مو په نصیب کې نه وي او زه ځان ووژنمه معمولا نه ملویږي. البته د کومو شیانو د حاصلولو چې اسلام تعالی په خپلو حدودو کې اجازه درکړی دی د هغې دپاره ته خپل کوشش کوه که نه. ډېرو پیسو اجازات اسلام درکړی دوکه مه کوه، دروغ مه ویه، قسم مه کوه، د بل انسان څخه باندې ظلم زیاتی مه کوه، ګټه ربونه میلیونونه کربونه خو وګټه. اسلام ته کله ویلي چې پیسې مه ګټه. ته چاله دوکه نه ورکوې، ته چا چال چلوکي نه کوې، خیانت ورسره نه کوې. دا لرګی دی په 100 روپۍ راواخست او په 2 لکه روپۍ ته خرڅولی شي خو بل مسلمان له پې دوکه نه ورکوې، په اربونو روپو د 10 روپو لرګی خرڅ. اسلام ته دا نه وي چې په 100 باندې به 20 ګټې او 10 پې نه ګټې. اسلام د هېڅ ګټې حد نه یې وښولی خو ته به په الله باندې دغه نه کوې، سړي مو خلکو ته زړه تنګ کي، بس په ګاډو واډو طریقو باندې به ځان زر زر مالداره کړي. و څلوران دا ذکر کوي چې ته به د خیرات په تیوري کې لګیا وې، لکه کوم فرضي عبادتونه په تو باندې دي هغه خو تاسې هم په دا نیت کوئ چې یاره دا په مو باندې د الله حق دی او دا کارساز در باندې دا چې ځلانډ کوم الله د مونه پې خوشحالېږي او خو هسې هم ډېره واجې سړی غیر وجه نه کوي. خو دا کومه د دنیا چې ژوند دی ته به په دا نیت باندې کوې چې ویې به چې دا د مو د خیرات دپاره تیاری دی. نو که ته چا مړي لاته مړي لی په داسې انداز کې لوړ شه چې هغه مړي لا تاک د تو د خیرات د تیوري په تله کې لوي. چا خوشحالی کې شریکېږي خوشحالی کې په داسې طریقه شریک شه چند د طور پوره د عبرات وي د طور پوره د خیرات د ثوابونو د جمع کېدو وجه او ذریعه ګرځېږي. خو دا شونته د دنیا معاملات یې کوی خو په داسې طریقه چې وای روپۍ کاته ګټې و که لګوې چا د طور پوره په نیکو عملونو کې ایسوبېدلی شي. مجدد الفسانی رحم الله فرمایي هغه وي چې تقوا او پرهیزګاري دغې ته وي چې کومو کورونو نه د تعالی ویلي چې دا کوه هغه بیا کوې او چې د کومو نه یې ته ویلي چې ما کوه نو هغه ته نه کوي. هغه بیا لیکي چې که څه د کومو خبرو نه الله ویلي چې دا کوه خو فرشتې یې کوي انسانان یې کوي بس انسان او فرشته خو څه په دغه صفات کې یو شی شول. خو بیا چې انسان له الله رب عزت د فرشتو نه په باندې غټ فضایل ورکوي هغه په هغه شکل کې ورکوي چې کومو شیونو نه تعالی ویلي چې دا ما کوه او ته یې بیا نه کوې. ځکه چې ډېرې خبرې داسې دي چې که فرشتې کویم هغه صلاحیت الله رب عزت په هغو کې نه دی ښی. لکه خواهشات شول شهوات شول دا اوس په فرشتو کې نشته دی. نو انسان بیا ډېر د فضایلو والا په صورت کې ګرځېږي چې کله هغه کورونه کوي چې الله رب العزت ته منې کړی وي او دی د هغې نه خپل ځان منې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی اتق الله حیث ما کنت چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چېرته هم وې په غزو کې د الله رب العزت نه ډارېږه او ډار د الله رب العزت نه مو ویل ځکه چې ډار دا وي لکه مو څنګه چې ته ډار وي هغې دپاره په قرآن کریم کې د خشیت و د خوف الفاظ استعمال دي د رهبت الفاظ استعمال دي ازوان له ترجمه رو خو دلته موږ تقوا هم الفاظ استعمالوو اور تقوا بیا مطلب دا جوړیږي
چې د الله رب العزت د اخ کور نه غلط کور نه ځون سوتی چې الله ته منع کړی صرف په دا وجه چې الله رب العزت پرې مونه خفه کېږي او زه الله د ځون نه خفه کولی نه شم نو بیا د هغه ډور نه ووتلو چې د هغې سره کله نفرت وي نو دا د مینې محبت د وجې نه د الله رب العزت د خطر د وجې نه تا هغه ګناه پرېږدې علما فرمایي چې په فتوو کې او په بل باندې په حکم لګولو کې تشدد و سختي نه وي ښه خو کله کله انسان ذهن سرور جوړوي نو بیا د مثال په طریقه باندې ځنې پیش کولی شي لکه اوس مثلا زه وایم که نه چې د دنیا په مخ کومه ګناه انسان کوي هر انسان په باندې کفر راوځي تو بیا چې مولانا سي بیخي د ور سخته کړله څنګه په هره ګناه باندې سړی کفر راوځي نو زه دله په بله راته چې کسه زه دلته ناست یم دا ټول خالتي او ته دلته یوه ګناه نه کوې په موبایل ډایرکټ ګانا نه لګوې ګاډېږې نه په د جومات کې سګرټ پکې نه ډکوې چله یا به مونه ډورېږې یا به مو خطر کوې او یا به مونه شرمېږې څه بله وجه خو نشته دی که نه به مونه ډورېږې یا به مو خطر کوې یا به نه شرمېږې دا هغه شیونه درې وړه د الله رب عزت سم لګي په عام حالاتو کې الله رب عزت ښه کسي الله رب عزت د سارزو کې موجوده را ده نه خبرېږي او ته یوې ګونې ته زړه وشه بیا یې کوې د الله نه ډورېږې نه که الله خطر د په زړه کې نشته او که د الله نه شرمېږي چې کوم سړی وي چې زه الله نه ډورېږم دا خبره کوپر ده چې کوم سړی چې الله نه شرمېږم خبره یې کوپر ده یو قسم ته داسې جوړېږي چې په هره ګناه سړی کوپر راوځي خو اسلام موږ سخته کړې نو الله رب عزت وي چې هله انسان دا د نسیان نه جوړ دی بس چې تو نه وشوه غلطي و بیا یې ومنله چې ورنه شوې رو ته معاف کړې مې حدیث کې وروستي ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر چې ځون قدم دې نوي شروع شوی مطلب د مرګه مخکې ته د هرې ګنې نه توبه وباسې هلئ چې زه ته معاف کوم که نه ته خو توبه وباسه د ځینو علماو واقعات زه ذکر کوم چې هغو به څومره پارهیز کولو صرف په دا وجه باندې چې یاره که دا کور ګناه نه وي ماسې نه چې په ګناه کې روتي و زه پکې روګیر نه شم او بیا مو ته سوچ وکړو چې ډېر کورونه داسې دي چې سپارو ته پته لګي چې ګناه یې ده او موږ یې کوو د دې رژې بختوره میاشت وه بس چې څنګه وا تېره شوله خو د هغې نه پس دی باب ته لږ څه کامه تو هر سړی په خپل ګرونه کې سوچ وکړو چې اول موت څنګه تېره کړله دغه یوې میاشتې باړوسم پې باندې وخت کړلو دی هرې ګونې باړوسم پې وخت کړ الان کې د سالفو صالحینو باره کې روڅي چې هغو به کله رژار راونه وه او رجخته به شوله بیا به یې ژړلو دعاګانې به یې کولې ویل به چې یا الله مو ورسوې رژام را ورسوې او په صحیح طریقه د رژې د نیولو پای کې د عبادتونو توفیق ته مو لار وکړي او چې کله به رژا تېره شوه بیا نفلونه او دعاګانې کول ویل به چې یا رب کریمه تېره شوه چې هر څنګه به خو ته یې مونه قبوله کړي مو پسې هر څه شروع کړو هره بدعملۍ هره خوشي پسې بیا شروع کړو د والیم باره کې روڅي چې هغه د کاپړې دکان و ځینې علما وي چې یاره یو شاګرد یې و خو هغه سړی شریک و ځینې چې بل ملګری و خو پاکې یوه کپړه داسې وه چې پاکې غیب و نو غیب پکې و دغه ملګري ته یې ویلي دي چې کله دا کپړه ته خرڅوي او څوک یې روښلي نو ریټ یې ورته وایه خو ورته وایه شه دا غیب پکې دی په دغه ځای کې شلېدلې ده یا په دغه ځای کې دا رنګ خراب دی دا نوره بقایا کپړه صحیح ده هغه ورته ویلي چې دا صحیح ده دی ته لمنځله تللی دی یا کلي تللی کله چې روغلی ده نو پښتنه یې کړې ده روغلی دی پښتنه یې کړې ورته ویلي چې کپړه ورته ویلې چې خلوشه خو خرڅه شوله ورته ویلي چې کله دې پې خرڅوله ته ورته وویل چې وړکې دا کپړه لږه خرابه ده خو که هغه ټوله کولو کړله په خپله یې وکتله ورته ویل چې نه ټوله خو یې نه وه کولو کړې خو امانو خو ذهن نه ووتل مو خو یې ته داسې ونه ویل چې یاره لږه نقصاني وه
علما لیکي چې په څومره روپو باندې هغه جمعې په باندې خرڅ کړې وې هغه روپۍ ټولې خیریتي کړلې چې په سړي باندې 2 روپۍ جوړه خرڅه کړې وه لکه نن ټایم کې 2000 2200 باندې جوړه خرڅېږي هغه روپۍ مکمل خیریتي کړلې وې چې دا شوه لکه دغه انسان نه مو جوړه ورکړله امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې خو داسې کتابونه لیکلي مو خپله نه یې کتلي استادانو بیانېدل چې هغه یو سړی راغلی و د وزې په باره کې راپورټ کړی و ورته یې ویلي و چې یاره ما نفظه ورکړو څه مساله یې وه مې ته ویلې وه بیا یې معلومات وکړل چې هغه سړي ویل چې ما وزه پیدا ونه شوله بیا د بل سړي نه پوښتنه کړې وه چې د وزې کم از کم عمر څومره وي نو هغه تقریبا 9 که 14 داسې کاله وي ته یې ویلي و چې یاره داره عمر یې وي نو چې بیا به هغه نه دومره کاله هغه سره د نریغ وخه خوړله نه ویل به چې هسې نه چې هغه افضل الله کړي وي چې پلوني سړي نه چا پټه کړې وه حالانکه دا څه په ګناه دغه کې نه روڅي زه ورته په روپو اخلو مو ته پاته هم نه وي خو هغه خپله پرهیزګوري خپله تقوا کوله یوه ورځ به چې غرمه ټینکر روان و یو عالم هغه خپل دوکان نو بند کړی و نو چا ورته وویل چې یاره نن د ډېره وختي چوټي کړې ده څله نو چې هغه ورته ویل چې ډیوار سوانه او وریځ غوندې کوانو په دوکان کې مې تیاره وه او د مو د دوکان شیونه داسې دي چې ګای کې کله خلي نو به یو ځلې کسي لږ په نه کاتو باندې نه اخلي او ویلې چې په دوکان کې مو تیاره وه نو مو دوکان په دا وجه بند کړه چې هسې نه چې یو سړی دا ګاک مې شی په صحیح طریقه ونه کسي او د صحیح شي په نیت یې واخلي او کلي له ایسي هلته بیا خراب وي په دوکا کې روسي به صوره کې کنن یې په باندې سره خرڅولی نه شم دوکان یې بند کړی مو تاسو کوشش کوو چې هر شي له پالش ویر کو هر شي له یو سټایل انداز داسې ویر کو چې په باندې دوکا کو مو چې وړه و دا چاکلیټ په دا ځینو ډبو باندې به مو کتل چې نکال اوسې هوښیار مو شونتوب په مو سوچ کوو چې نکال اوسې هوښیار او نکال اوسې هوښیار د څه مطلب دی د هغې نه پاس په باندې پوه شولو چې دا نکال اوسې هوښیار دی چې کوم خال نقل کوي که نه او د بل شی روباسي دوکا کوي د هغو نه ګوره ځان وساتو هغه به په مقصد دا ورکوو چې دا ما شی اصلي دی مو کوشش دا کوو چې مو نقل وکړو د بل سړي له یو داسې انداز کې شی ور وړاندې کړو چا په باندې پوهیم نه شو په باندې خرڅ کړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې روڅي چې یوه ورځ هغه له خپل غلام ټیکاله راوړله یا یو بل داسې قیمتي غوندې خوراک وایي ورته راوړلو ورته ویلې چې جي دا ما طرفه تحفه ده درته وخوره هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه وخوړلو چې کله یې وخوړلو نو د هغې نه پاس یې ته پوښتنه وکړه چې تاسو د روپۍ کومه مخه راغله تاسو خو روپۍ نه وې هغه غلام یې ورته ویل چې د جاهلیت په زمانه کې مخکې کې چېرته یو سړي ته مو پال کتلی و اوس هم د پالګري خو مو په علاقو کې کم شوي دي خو کوزو علاقو کې شته دی نو قسمات یې معلوموي نصیب یې کسي چې یاره به داسې چل به کېږي یوه سړي له مو پال کتلی و او د خپل چې څومره روپۍ پښتون کې پسې کېدی خسوې نه نو یې راله اوس راکړلې او په هغو روپو باندې مې دا شی واخیسته او بس په تا باندې مې وخوړلو نو په دغو کې دوه قسمه واقعات روڅي ځینې یي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د خپله ګوته خولې له نستله او په زور به یې هغه مخه ویلټېولې او ځینې کې داسې روڅي چې اوبه به یې څښلې داره به یې وڅښلې چې هغه مخه به یې هر څه ویلټې کړل بیا به یې پسې وڅښلې داره به یې وڅښلې چې هغه مخه به بیا هر څه ویلټې کړل او بیا یې ورته ویل چې د الله بنده تورې مو سره څه شی وکړلو او بیا یې ورته ویل چې مو ته پته ولګي که نه چې د مو په خېټه کې د اتو د ارامو روپو نه یا رخشي نه یو زړه یم پاتې دی که نه زه به هغه بیا نو ویلټی کوم که مور سا په ختمېدو باندې هغه شی راوځي که نه زه به ځان وویژنم خو هغه شی زه په خپله خېټه کې نه پرېږدم دا رمو سالب دا رمو مشران تېر شوي دي والیم باره کې روڅي چې یوه ورځ په لیاره باندې ولاړ وه او داسې یو دوه قدمه ویرې دیوال و و د هغه دیوال سیاره هم وخه ډېره
لکه ریموز د المیر کسې ته وشوله نو دلته رغدبا ګزه سیر راغده وله لا جوړه دو نو چې ده ورته ویل چې څنګه وي لوړې خیر خدای به دا لمیره کې ورته ویلې چې یاره سړي سمې کار دی او دا زوی ورته وخالی دی دلته سمې لویږو ورته ویلې چې په ګرمي دو لمیره ته وي لوړې خو هغه د وله سیرې ته ودرېږه نو هلې مې ته څه وي ورته وي چې دا د کوم سړي دیوال دی او د کوم سړي کلی دی که نه په دغه سړي د مو کارزا دو و چې زه د هغه د دیواله سیرې ته ودرېږم نو هسې نه چې هغه د کارزې قسم ته ګاټه پسې زه حساب نه کړم چې مړه داره کارزا مې درکړې وه سړي کلي دیواله سیرې ته خو ودرېږم الانکه دا ساره په سود و دغه کې روچیم هم نه حدیث مبارک داسې روچي کلو قرض جر نفع فهو ربا کومه قرضه چې دا پویدا توله شي نو دا توله سود شه لکه توله مې 1000 روپۍ په قرض درکړې وې او سبا 1000 روپۍ او لسګون پسې زیاتي روکوي دا لسګون ته یې موله چی روکوي ازون له مساله و خو د خپل احتیاط کولو چې هغه له قرضه هم ورکړې وه او بل طرف له د هغه د ولس سیرې ته هم نه ودرېدلی وې چې هسې نه چې دا په سود کې روشي نو عزتمند مو تاسې په خپلو معاملاتو باندې سوچ وکړو خپلو عبادتونو ته وکړو چې د مو تاسې په عبادتونو کې د تقوا څه نمونه شته دی څه مصالحه یې پکې شته دی او که نه شته دی صرف د الله رب عزت د رضا دپاره صرف د الله رب العزت د عذاب نه د بچ کېدو دپاره چې هر الله رب عزت د مو نه پې خفه کېږي الله راته ویلي چې بس ما یې کوه په دا وجه باندې نه کوم چې موږ تاسې د هر قسم اړومنه ځان وساتو او د هر قسم ښو کارونو باندې عمل شروع علما د دغه شرایط ذکر کوي چې دا تقوا کې لاس شرطونه پکور دي پکور دا چې سړی دا په ځان کې راولي نو دا انسان دا شلکه پرهیزګاره شو یو دا چې خپله ژبه بې غیبت نه وساتي بس د بل کمای به پې نه کوي که هر څومره د پې زړه خوشحالېږي که هر څومره پښتین کې مزه کوي بل دا چې خپل ذهن به د بل انسان باندې د بدګمانۍ نه وساتي خپل ذهن به بل انسان نه ګنده کوي نه بل دا چې د بل مسلمان مذاق پې نه کوي په هغه پرې به ټوکې افسوسونه نه کوي هغه ته په سپکه باندې به نه کسي او خپل نظیر به د داسې شیونو د کاتو نه ځان وساتو چې حرام دي لکه خصوصا پردی زنانه شولې داسې ویړکي چې هغو ګیرم نه وي شوي او سترګه خلي هغې ته امرد ویلی شي نو د بچه بازۍ نه به ځان وساتي او په خپله ژبه باندې به همیشه دپاره رښتیا وي د الله چې کوم احسانات دي هغه به پېژنې او هغه به نورو خلکو له رسوي و چې څومره څه دلاله درکړي وي هغه به الله په لاره کې لګوي پیسې درکړې وې پیسې چې څومره د بس کېږي الله په لاره کې لګوه علم یې درکړی د علم ولګوه بل شی یې درکړی وي و هغه لاګي نه الله په لاره کې ولګوه وته هم دا چې د تکبر نه به ځان ساتي نه هم دا چې 15 وخته به د لمانځه پابندي کوي ولسم دا چې د سنتو به ډېر زیات خیال ساتي کتابونه لیکي چې مخکینو خلکو به سنت په دا وجه کول چې یاره سنت یې رکاوه او مو خلک په دا وجه پرېږدي چې مړه سنت یې رکاوه فارس خو نه دی او بیا الله رب عزت په انعامات سره ورکوي نو د ایتونو خلاصات او انعامات په الله رب عزت ورکوي یو دا چې په هر کار به د الله رب عزت اسانوي دوام دا چې د هر مصیبت نه به د الله خلاصوي که کوم در باندې راغی نو د هغې به بیا ثواب تاله ډېر زیات درکوي او دریم دا چې الله رب عزت په رزق به حسابه درکوي او څلورم دا چې الله رب عزت په نور فارغ درکوي نور فارغ دا چې تو د زړه به الله دومره روښانه کړي چې یو کار داسې وي چې غلط وي تو ته به پخپله د زړه وي چې مړه بس ورکې کا زړه به راته هغه مخه حدیث کې راځي چې استفتح قلبک فانه خیر المفتي د زړه نه کله کله پوښتنه کول ډېر ښکلی مفتي دی دنده له مشوره درکوي ته چې یاره الله له سبا جواب ورکولی شم که نه خپل زړه سره مشوره کوه هغه مخه دی چې تو داره زور چېرته دی چې الله مخې ته ودرېږي او پنځم دا چې الله رب عزت په تاله عزت درکوي او شپږم دا چې الله رب عزت پر تو زړه له سکون و سکینه در نصیب کړي تو زړه به مطمئن وي که د نیو ووړي کار ووړي وی به چې الله مې شته دی اووم دا چې د الله رب العزت ملګرتیا به تاله در نصیب شي
او د اخیری خبره کوم علما لیکي چې کوم بیموري د انسان بدن له ولګي هغې دپاره پرهیز کول ضروري دي او کوم بیموري چې د انسان روح ته لګېدلي وي نفس ته یې لګېدلي وي د هغې لپاره پرهیزګاري دا ضروري شی دی لکه څنګه د بدن د بیمارو مو خیال ساتو دا شونته ډېر بیماري ډېر کینسرونه دارې مو تاسې روح ته لګېدلي پکار دا چې د خپل روح مو تاسې د بیمارو نه صفا کړو ختم یې کړو الله رب العزت په عمل کو توفیق نصیب کړي